ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسة، جميع علماء کرام، دستور تشریف فرما، دې مدرسې مختلف قاری شهید سے او دې سره چې مولانا عثمان سے مولانا احمد سے او مخامخ موږ چې دې مدرسې علماء کرام عزام الحمدلله دلته چې کوم د تقریر شو او کوم تلاوت شو راځي چې دې کومې ناتونه تاسو د معاشره په دې باندې چې ډېر د فخر کول پکار او ډېر چې دا یو ډېر بهترین انداز سره چې دا پروګرام اورل شو. زما محترم علماء کرام چې هم دغسې پکار دي چې په هر میدان کې په هر شوبه کې چې هغه خپل جوهر دی کوو، خپل جوهر خپل صلاحیتونه وښیي. چې داسې طالب علم چې هغه چې څه ټایم کې استاد ورته وینا وکړي وعلیکم السلام پلان کې تاریخ باندې پلان کې راځي پروګرام کوي. په پروګرام کې چې کوم طالب علم چې هغه به هغوی چې دی سبب پکې واخلي. هر یو طالب علم چې دی هغه ذوق سره چې خپل لاس چوتول او خپل حصه چې هغه یا زه به تلاوت وکړم، بعضې زه به پکې نعت ووایم، بعضې چې زه پکې چې دی تقریر به وکړم، بعضې چې زه پکې دعاګانې به ووایم، بعضې زه به پکې کلمې ووایم، بعضې زه پکې لمونځ به واورم. زما محترم دا د زده کړې ډېره بهترینه موقع ده او په داسې محفلونو کې چې ډېره زیاته زده کړه کوي او داسې محفلونو کې چې انسان کې څه کمزورتۍ غلطیانې هغه کمزورتۍ چې هغه په سټیج ته وځي، چې په سټیج ته موږ تاسو راشو او مخاطبینو ته چې ډېر سواد نصیحت وکړو، خپل جوهر چې په سټیج باندې دفاع وکړو، په سټیج باندې زما محترم موږ تاسو ته پته ولګي چې موږ دومره اوبو کې نو موږ چې دی نه ستاسو حالات ته وکاتو او ستاسو چې ناستې ته وکاتو، ستاسو تلاوتونو ته وکاتو، موږ ډېر زیات خوشحاله دي چې الحمدلله ډېر چې ذهینت علماء کرام دي او ډېر چې باادبه دي. الله تبارک تعالی چې ستاسو په علم کې نور هم اضافه وکړي چې ماشاءالله هر یو به راتله خپله تلاوت وکړي. غلطیانې راځي، غلطیانې د هر چا نه راځي، چا به تلفظ صحیح نه وي، چا چې اواز به صحیح نه وي، چا به څه غلطي کړي څه غلطي کړي. زما محترم په دې ټایم کې چې غلطۍ نه کاته بلکې خپل اصلاح ته کاته چې زه راشم چې داسې علماء کرام په مخ کې چې څه تلاوت وکړم، زه نعت پکې وایم، زه پکې تقریر وکړم او ما چې کومې غلطیانې راغلي زما استادان هغه راته صحیح کړي، زما به اصلاح وشي. زما محترم په دې عمر کې چې دا عمر د زده کړې دپاره دا د لوبو دپاره دا د کنځرو دپاره او داسې چې کرکټو دپاره دی چې موږ تاسو چې خپل ټول وخت چې مدرسې ته وباسو او سکول ته وباسو، سهار ته چې سکول او ماسپښین خپلې مدرسې ته راځو او خپل بهترین لباس کې راځو، خپلې کپړې ټوپۍ یې را سره رومال یې را سره داسې چې دی بااداب سره راځو او داسې بیا جومات ته راشو، جومات دعا ووایو، همداسې لمونځ وکړو. همداسې وروسته چې دی بیا زما محترم قرآن مجید راوړو، خپله سپاره راوړو، قاعده راوړو، زوړ سبق یاد او د هغه نه وروسته چې بیا خپل قاري صاحب ته سبق وایو، سبق څه باقي دی کوتاهي نه دي دوباره یاد. بل یو ملګری دی هغه چې دی نندخه دی د هغه سبق کاره دی، هغه ته سبق وایو، هغه نه وروسته بیا خپل استاد ته خپل قاري صاحب ته سبق وایو، بیا د هغه نه وروسته چې دی کومې دعاګانې وکړې مهال دعاګانې کور ته ځو، کور کې سلام اچو، د مور او پلار دی هغوی لکه څنګه چې قاري شمشیر صاحب چې د والدین حقوق بیان کړو، څومره خپله بهترین حقوق بیان کړو، استادانو حقوق بیان کړو، څومره بهترین حقوق بیان کړو. زما محترم چې دا ادب د مور او پلار ادب، د خپل د استاد ادب، د خپل د درسګاه ادب، د خپل د کتاب د پین پنسل کاپۍ ادب، دا ادب په موږ کې موجود دي. د الله تبارک تعالی خپل غیبي خزانونه موږ علم برابر او چې دا ادب دی زما محترم
وایي چې څومره محنتونه موږ تاسو کو بیا علم نه زده کېږي علم یې زده کېږي زما محترمو دا ادب سره چې علم سره سره په انسان کې په طالب علم کې ادب او ادب سره عاجزي پکار ده موږ عاجزي موږ ځان د بل کمزوري ګڼو بل ځان عاجز ګڼو زما محترمو دې سره چې موږ تاسو ترقی وکړو مخکې روانېږو او درجه په درجه به ورخېږو او چې دا آداب نه زما محترم شیطان ته ګوره شیطان چې دی څومره لوی غټ عابد هر اسمار باندې هغه خپل نوم ولی د هغه نوم متقي د هغه نوم عابد د هغه نوم خازن د هغه نوم عزازین د هغه نوم هر اسمار باندې د هغه ځان نومونو زما محترم په ادب کې بیا ادب بیا ادبي وکړه زما محترم هغه بیا ادبي دی چې الله تبارک تعالی څومره صلاحیتونه ولا ورکړي او ټول صلاحیتونه دې الله پاک واغوستي دا په زما محترم طلبه کرام عرض مدا کول چې څومره موږ تاسو کې چې ادبي او ادب سره سبق وي ادب سره خبره کوي ادب سره استاد خبره کوي او ادب سره د مور خپل خبره کوي او ادب سره خپل مرګرو خبره کوي څومره چې نو ادب سره مشر سره چې ملاويږي ادب سره ملاويږي خپل مرګري سره دوست سره ملاويږي ادب سره ملاويږي مانا کشر دی هغه سره ملاويږي شفقت سره ملاويږي او زما محترم دې سره سره کې موږ تاسو دروغ نه ساتو دا سره کې حدیث کې راځي ایاکم والکذب پر ځان د دروغ نه بچ کړئ زما محترمو که سکول ته موږ هم دروغ نه وي مدرسې ته راځو دروغ نه وي کور کې مور خپل خپل ضرور سره ملاويږي هغه سره دروغ نه وي هر حال کې ځان د دروغ نه ساتو او دې سره سره چې زما محترم کانسل نه ځان ساتو دا سره کې حدیث شریف کې راځي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر مسلمان ته چې کانسل کول د ګناه مسلمان ته کانسل کول د ګناه چې په هر حال کې چې په هر آن په هر وخت کې په هر ګړه کې په کور کې په حجره کې په سکول کې په مدرسې کې تا کانسل نو دا کانسل نه ځان وساتو چې په دې کې ډېر زیات سخت ګناه دي دې سره چې الله تبارک تعالی ناراضه کیږي استادان په ناراضه کیږي مور افکار په ناراضه کیږي دې سره سره چې د محترم نه خپل مور افکار تکلیف رسول نه خپل استادانو ته او نه خپل مرګونو ته او دې سره سره څومره دعاګانې چې د هغه دعاګانو اهتمام موږ تاسو شروع کړو نه شروع کړو د خوراک دعاګانې دي د کېدو دعاګانې دي د پاسېدو دعاګانې دي د باتروم دعاګانې دي د سفر دعاګانې دي د نور د سپوږمۍ دعا ده دا د چې دین علاوه نور ډېرې دعاګانې دي د هغه دعاګانو چې اهتمام موږ تاسو شروع او خپل موسی پیزه ټیم موږ په جمعه کې سار مازله پاسو وخت مستقبل مازله راځو مازیګر لا راځو ماښام لا راځو ماسوتن لا راځو دې سره سره چې موږ سره تربیت وکړو او دې سره سره زموږ محترم خپل صفای خیال ساتل خپل کپړو خپل پیزار خپل ټوپای خپل ذهن دې خیال ساتل چې دا صاف سوتري هر وخت فرش نو زموږ محترم وخت ډېر کم دي چې څومره تاسو الله تبارک وتعالى نه دعا ده چې الله تبارک وتعالى په دې باندې مالو او تاسو له ټول عمل په توفیق راکړي چې په دې باندې اتفاق او لغواړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين